أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سورة رعد آخری رکوع پرون سبازی خبری شوی وی بس ترجمہ دا آخر کی بس وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً او یقینا لګلی منګه رسولان ستانه مخکی او ګرځولې منګه د عقیده پارا بی بیان او اولاد وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله او نشته په اختیار د یو رسول کې چراوړي یو نخا مگر د الله په حکم د الله په اجازت لکل اجل کتاب د هر نیټه د پارا یو لیک شوی دی یمحو الله ما یشاء ویثبت الله ورانی سچ غواړي ویثبت او برقرار پاتې کوي یمحو الله ما یشاء ورانی سچ غواړي ویثبت او برقرار پاتې کوي سچ غواړي وعنده ام الكتاب او دا غسر دے اصل د کتاب خبر دغه سیوا سمرا انبیاء علیهم السلام راغلی د ټولو سره ضرورتونه لګېدلی او بیانې وی اولاد وو خراس کاک به کاو دا ضرورتونه وسره د دې ضرورتونو باوجود اغي د دین خدمت کړل د دین د الله رب العزت دین خلقو تر سوال لے کسوک داوئی چی دا رسول با دا کارو کی سوک تی مطالبی کئی نا اللہ رب العزت نفی کئی دے چی دا پیغمبر سر اختیارات نشتی دمرا چیتا دے مافوق الاسباب چی آغا دا پیغمبر کار ندے ہوتا دا آغا نا دا آغا غواڑے دا آغا دا پیغمبر اختیار ندے معجزه راوړل خو د پیغمبر کار نه دی معجزه ورکول کرامت ورکول دا د الله کار دی نو ما کان لرسول ایات یا بآیه چې یو نه خراوړي یو معجزه راوړي نو دا نه چې راوړي الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې لیکل اجلن کتاب د هر نیټه د پاره یو لیک شوی دی الله چې څه غواړي کله غواړي نو هغه وخت لیکلې دی نو هغه وخت باندې کوي یمحو الله ما یشاء ورانه الله سچ غواړي مخکې ورنه یو خبره شو دی کی بعضی وای د دینه تقدیر مراد دی بعضی خبرې داسي چې هغه لیکلې شوی دی نو چې کوم اولی کله شوی نو هغه لازم شوی په الله نه لا باندې لازم نه دی بل خبر دا بعض استذنا الله لیکلی چې داسې بکیږي نو بعض خبرې داسې دي چې هغه مبرمي کړي دي کلکی کړي مضبوطی کړي دي نو هغه کې بیا اخواد خوانه راځي او بعض خبرې داسې دي چې هغه معلق دي نو یو تقدیر مبرم دی یو تقدیر معلق دی وي پرم په دې کې یو مثال ما ویلو کدا کار دیو کو نو دا بکی په ولار باندې سړی روانه مخه تلاری دوشي نو که په دې یو لار زینو پلان کې زته برسي کې په دې بل زینو پلان کې زته برسي وستا خو غدا په کوم لار باندې زی یا دو لارې دی یو ځای ته رسېدلی یو لار اوږده ده یو لنډه ده نو په دې یو لار که ځې نو په دې کې په دومره ساعت کې رسې دا بله که ده په دې کې ځې نو په دې کې په دومره ساعت کې رسې
نو استا خوخه ده کم لار باندې ځي، اوږده لار باندې ځي کې بلند لار باندې ځي، ناغه ستا د اراده پوری خبره ده ته کوم یو لار اختیار ہے. دانګه بعض خلک وایي چې الله سره لیکلی جو هغه وینو، دا بعض خبره الله لیکلی چې دا سړی بیماری کې با دیبا علاج کوي نو زر بخشي، که علاج نه کاو نو رستو بخ کیږي. نو کله کله بیماری کله ټوخی کله یو شی کله بل شی او وګد شي، ولې دی دا زه پروانو کوم الله می خکې په خپل باندې. الله رب العزت دا حکم را لګل دا طریقې هم خود الله چې څه کوي تاسو علاج کوي کنه، علاج کوه، علاج پکار دی. دانګي الله ته جڑا پریاد پکار دی. دانګي یو شی دې کتا او وختو د الله نو لاوي الله به در کی کو دې نه وختو نه الله یې در کوي. نو باز خلک وین الله مقرر کړي را بهږي کنه وا وختو د صورت ته ولې الله د زما سره نه معلوم سو نه نه ته په خپل خپل باندې سره او باسا کتا سره او استا نالبا سکیږي ها. باز خلک وای وړو کې او جاړي نو مور سینې ته واچي، وړو کې نه جاړي نو مور سینې ته نه اچي. الله رب العزت هغه د میان د زیات مهربان دی. خبر داسي چې کله ته الله ته وې یا الله مال دارا کی د خلینو خداو باسه کنه، نو چې کله دا او وستنه الله به در کی او چې ته کله نو باسه جو الله وې ز سو پورې د غختل نه ورکو. او دا وسی بعضی کسان پلارانوم داسي پلار ځان سره یو څه نیولای نه ما ته وا بابا مال دارا کا در به کم کني نه در کوم ځا ځان سره به نیولای. دغه سي خبره ده کا او د غوښتا جو در به کی کو د نه غوښتا نه در کوي. ګناونو خبرم دا پر ماوی الله رب العزت بازي ګناهونه دي نو معاف کوي، نو اسه معاف کوي، وچ پوچه معاف کوي، پنه کوئی معاف کوي. لیکن بازي ګناهونه نه معاف کوي سو پوری تا په خله باندې ویلی نه یا الله ما ته دا معاف کې استغفار دی نه ویلې. استغفار وایا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله یا الله بخنه غواړم توبه وباسم دې پلان کی کار نه یا الله بخنه راته او کې دا ګناه مې وکړو الله وې زما معافي. الله رب العزت وې کې یو سړی توبه وباسي پورس کې او یا پیر وباسي الله رب العزت قبلې دا نه چې یو پیر توبه وېستا الله قبول کړه بل په ذات ورخه صاحب په مخه د ګناونه مکه توبه به قبلو نه. الله مهربان ذات ته ګناونه دکړلې ډېر دکړلې د ورځې لګیا دکړلې د شپې دکړلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی هغه دومره ګناونه کړي چې هغه د اسمان د کینارو سره جنگيږي، دومره ګناونه دي. الله یې زما پروا نشته په دې باندې معاف کولو باندې معاف دي. معمولی خبره باندې الله معاف کول کوي. نو توبه وباسا الله معاف کی. نو یمحو الله ما یشاء ورانه الله سے جو واړي ويثبت او برقرار پاتې کوي. نو باځه ګناهونه داسي چې هغه معاف کوي نو په نیکو اعمال باندې معاف کوي. او حدیث کې راځي کله چې یو سړی او دس کوي او دس پنیت باندې ده کې ناس نو د دې چې کله مخ انځي نو د مخ کې چې سمرا ګناهونه د مخ کې دي، سترګو باندې ګناهونه کړلې، پوزې باندې ګناهونه کړلې، خله باندې ګناهونه کړلې، دا ټول ګناهونه د مخ او انزل سره دا ګناهونه اوزي، دا یو بو سره وبېږي، د آخري قطره سره وبېږي، دغه او بو سره دا وبېږي، ختم شي صفاجي سره. دا نه چې کله لاس وینځي نو لاسو کې چې د څومره ګناهونه کړل هغه لاسو ګناهونه هم ختم شي. تر دې پورې کې چې یو ګناه داسي چې هغه د نوک دلان دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وايي هغه د دې لاس انزل سره هغه ختمي. دا نه کله چې خپین زینو خپو کې خپو باندې چې د کوم ګناهونه کړل او داس کې خپې وینځلې هغه ګناهونه اورېږي دو د سپاشو ګناهونه نه، لیکن هر ګناهونه ریږي کنه مونږ دا اینو کله کله سړی داسې دی یو شی انځي ناغه زرو وینځل شي پاک شي، لیکن بعضی داغونه داسې چې هغه بیا نزي
نو هغې دپاره به یا ښه مګل غواړي، نو کله کله پکې داسې چې هغې دپاره به صابون غواړي، نو کله کله داسې صابون اخوا ته بل نور شیزونه دي، کیمیکل دي، نور شیزونه دي، الا بلا دي، هغه شیزونه به ورته چې هغې باندې به مګې نو هله به پاکېږي. دغسې که نه نو کله چې یو سړی عمل کوي، یو عمل یې وکړو هغې باندې لږ ګناهونه معاف شو، نو کله چې بل نور نیک اعمال یې وکړو نو هغې باندې هغه نور چې کوم لکه مټاک ګناهونه دي هغه معاف شي. زموږ استاد مولانا حنیف بولی صاحب اشاړي الله دې قبر باندې رحمتونه ووري، هغه به دا خبرې کولې ګناهونه کله مټاکي وي بعضې پکې، نو بعضې خو زر معاف کېږي، بعضې مټاکي نو هغه منځ ته پاتې شي، نو هغه بعضې ډېر مټاکي جمعې ته پاتې شي، نو یوې جمعه چې سړی په صحیح طریقې باندې وکړي نو د دې یوې جمعې نه بلې جمعې پورې چې څومره ګناهونه د کړي هغه ته وریږي هغه معاف شي. بعضې ګناهونه هغه د دې نه زیات مټاکي انځي نو هغه روجې ته وساتي، نو روجه چې پرې راشي روجه چې دی ونیسي، روجه میاشت پې تېره شي نو هغې کې معاف کړي. بعضې پکې داسې چې هغه د هغې نه مټاکي په روجه باندې نه معاف کېږي، نو اختر کې وړوکی اختر دی، لوی اختر دی، په هغې اختر کې الله اعلان کوي ځئ ما بخلی یې هغې کې معاف شي. هر عمل د دې انسان داسې دی نیک عمل هغې معاف کېږي، سړی توبې ته بعضې غټ ګناهونه دي هغه توبې ته محتاج دي، توبه وباسي، هغې کې توبه شرط ده. وعنده ام الکتاب د الله سره اصل د کتاب دی. بعضې کتابونه داسې چې هغې ورکړلي ملایکو له مالنامې دي، هغه مالنامې لیکل کوي نو څوک کوي ملایک کوي، او یو دی لوح محفوظ نه هغه د الله په اختیار کې دی، بل چا سره د هغې اختیار نشتی. وإما نرينك بعض الذين نعدهم یا خو وښایو موږ تا ته بعضې د هغه نه چې موږ د دې خلکو سره وعدې کوو، او نتوفینک یا به موږ تا وفات کو، فإنما عليك البلاغ یقینا په تا باندې صرف رسونه ده، وعلينا الحساب او موږ باندې حساب کول دي. الله وایي زه به حساب کوم. اما نرینک بعض الذین نعدهم دا کله کله الله رب العزت خی بعض خلک وایي چې دا پلان کې دي چې د دې دا هلاکت معقولی دی، د دې دا شکست معقولی دی، د دې دا تیښته معقولی دی. الله رب العزت یې وښیي خلکو ته دا روان دي په تیښته باندې روان دي، کافر روان دي تښتي. هغه وخت کې ونه په تیښته باندې روانو، په احزاب کې روانو، په تیښته باندې خلکو ورته کتل. دارنګې احد کې هم روانو، کله چې صحابه کرام راجمع شو نو دی بیا وتښتېدو. دغسې مختلفو اوقاتو کې ولیدی شو چې دا کافر تښتي، دغسې نورو اوقاتو کې هم لیدلي. هلته کې خلکو چا وی موږ به لاهور کې ناشته کوو، هلته کې به ځوانان الله پیدا کړه، ټینکونه چې کوم را روانو هغې مخې ته سم لاسته، هلته کې غلبولا جوړه شوه انډیا باندې، هر څه ولا تس نس کړه، چې کله ټینکونه والو زول ولا لار ورته بنده شوه، هلته کې څوک چې بګیو مخې ته چې چا پیشرفت کوو هغه واپس شو، هغه تباه شو، هغه سوچ کوم چې شاته دي هغه وتښتېده. الله رب العزت ویم دا وشرد بهم من خلفهم، تس نس کوي په دې باندې هغه څوک چې هغه رستو دي، هغه بیا چېرته سترګې روان نړي دې طرف ته. دغسې دا وخت په وخت باندې کېږي، اوس هم چې کوم دا کافر دي روان دي په تیښته باندې روانو خلکو کته، نن به اخرنی جازي اخرنی سړی لاړو وتښتېدو، لاړو افغانستان یې خالي کړو. بعضې خلکو ارمانو چې موږ ولیدی دا به امریکا به تښتي، وشوه خلکو ولیده. بعضې خلک به داسې چې هغه به نه لیدلي، ولې هغه مخکې مړه شوي، هغه ارمان به و، ارمان یې ځان سره وړلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی وإما نرینک بعض الذین نعدهم یا به موږ وښایو تا ته بعضې د هغه نه چې موږ د دې سره وعدې کوو، او نتوفینک یا به موږ تا وفات کو، تا به موږ واخلو، لاړ بشي د دنیا نه پناه بشي، نو بیا به ته د دنیا د حالاتو نه خبرېږي. فإنما عليك البلاغ یقینا پتا مې صرف رسونه ده، وعلينا الحساب او موږ یې حساب کولی. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، آیا نه ګوري دا خلک یقینا راځو موږ د ځمکې ته چې کموي د دې د اطرافونه د ځمکه کمیږي،
د کافرانو تسلط ختمیږي، د کافرانو هغه طاقت ورو کمیږي د هغې سره چې کوم ځمکه ده هغه کمیږي. پرون ما ویلو چې څومره مسلمانېږي نو د هغې نه کمیږي که نه، کافر مړ کېږي، کافر په تیښته ځي، دا علاقه مسلمانانو ته پرېږدي، د هغې علاقه کمه شوه که نه. نات الارض ننقصها من اطرافها، آیا نه ګورې دا خلک دې ځمکې ته چې کوم موږ دې ځمکې لره من اطرافها د اطرافو د دې نه، اطرافو د دې ځمکې نه. والله یحکم، الله فیصله کوي، الله چې څه وغواړي هغه فیصله کوي. لا معاقب لحکمه، نشته څوک لرې کوونکی رستو کوونکی د الله د فیصلې دپاره، د الله د حکم رستو کوونکی څوک نشتی. وهو سریع الحساب، هغه الله دی ډېر زر حساب کوونکی. الله ډېر زر حساب کوي نو په دنیا کې هم کوي ښه. او حدیث کې راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله رب العزت به قیامت په ورځ باندې حساب کوي د ټول مخلوق سره به کوي، د ټول انسانانو سره. انسانان دې پیریان دي نو دې سره چې حساب کتاب کېږي نو د نیمې ورځې په مقدار باندې د دې ټول انسانانو سره به حساب کتاب ختم کړی. سریع الحساب. وقد مکر الذین من قبلهم، ما ته چې حساب کو نو ما ته نشو کولی، مونږ چې حساب کو نو کله کله سری دکانونه نه هغه په یو رکعت کې یو حساب کوي، نو څلور رکعت یې څلور رکعتو کې حساب وکړي د څلور دکانونو نو دغسې بعض سړی پکې تیزي نو حساب کتاب زر تر زره په مانځه کې وکړي. وهو سریع الحساب. نو دا درې دکان څه شی دی؟ درې دکان نه وایي چې ته دومره ټیم اخلې نو بیا به دا دومره مخلوق څومره د انسان څومره دي. دلته د یو کلي خبره شروع کا، سهار نه شروع کا، د ماسپښین پورې سن نوم لیکا، نوم د پلار نوم کم ځای ته د کم ځای دغه صرف دغه لیکا، نوم لیکا، پلار نوم لیکا او دغه د ځای لیکا، یا دا چې کوم پته ده د شناخت کارت کې چې څه کم څه لیکل دا لیکه ځه دا خلک برا رواني لیکا، سهار نه شروع کا ماسپښین پورې ختمېږي نه ختمېږي. دا خو الله دی چې الله رب العزت به حساب کتاب کوي نه ډېر زر به ختم کی ښه. بعضې پکې داسې بے حساب بے کتاب به جنت ته ځي، الله دې موږ هغې سره شامل کړي. او بعضې خلک به بے حساب بے کتابه وي جهنم ته به ځي. کافر چې څومره دي هغه بې حساب کتاب هلکه دا دې سره حساب کتاب ضرورت نشتی. تاسو کافر وای د کافر سره حساب کتاب ضرورت نشته، ځئ جهنم ته، جهنم ته بوزي. بیا به پکې هغه خلک پاتې شي چې کم مسلمانان دي خو ګناهونه هم دي او نیکۍ هم دي، دغه سره به حساب کتاب کیږي. وقد مکر الذین من قبلهم، یقینا چل ول کړل هغه کسانو چې دین مخکې او فلله المکر جميعا، نو د الله سره د الله په اختیار کې دي مکرونه ټول، د ټول خلکو اختیارات مکرونه د هر څه چل ول د خلکو څه چې د خلکو جوړ کړلی هغه هر څه چې جوړ کړلی اسلحه جوړ کړل اختیار د الله دی. دې بیګا اډس به کوي لیکن الله رب العزت واړي دې اډسو هغه ددا دې چې کوم نه خولي هغه نه خو وښته شي او لګي، لیکن چې الله یې نه واړي دې بلګي نه لګي. او کله داسي الله دې یو شی جوړ کړی دی د دومره د دې رینج دی ا د سره روزي دغه نه چې اوسي د خلینا الته کته خو ورزي اخوازینا سره. او کله داسي ناسب آش پهلې په هغه اوچوي خبر اخلاص کی ازه کې اسړې پم تبا کی. فلله المکر جميعا یعلم ما تکسب كل نفس، پویږي الله په هغه سبانه چې کوي هر یو نفس چې سکه الله رب العزت په خبر دی، الله په عالم دی. وسيعلم الكفار خامخا پته وو لګي دي کافرانو تلمن عقبت دار چې چا پر اخري کور د خوشحالي، اخري کور د خوشحالي چا د پاره دی دا په کافر تم پته وو لګي نن په نه پويږي زګو دې لګي انکار کوي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، ويا کسان چې کفر کړل وای نه ته د پیغمبرانو نه، ته پیغمبر نه ته علی گله شوی نه، الله علی گله نه ته. قل کفا بالله شهیدا بیني وبینکم، وتوا کافی دی الله زما او تاسو منځ کې گواه. کفا بالله شهیدا، کافی دی الله گواه زما او تاسو په منځ کې.
ومن عنده علم الكتاب سوکم گواهی چې دا سره علم د کتاب دی دې باندې ختمو بسته سورۃ ختم شو نو سورۃ کې مخ کی ابتدا کې مونږ ویلو سورۃ کې مثال نے ذکر کړو مختلف قسم مثال نو د مشرک او د موحد دا مثال نے ذکر کړو مسائل ذکر کړو په دلایل سره مختلف قسم دلایل او غټه سلور مسلې وې داغه تذکرہ وکړه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك یقین لګلې مونږه رسولان ستانه مخکې وجعلنا لهم ازواج و ذریه او ګرځولې مونږه دا غیده پر اولاد او دا بیبیان او اولاد وما كان للرسول نشتی په اختیار دی رسول کې آیات یا بیاتین چې راوړي او نه الا باذن الله مراد الله په حکم لكل اجر کتاب د هر یو نه ادار یو نیټه د پار لیک شوی دی يم الله ما یشاء ورانی الله سے چې وغواړي او یثبت او برقرار پاتې کوي وایندو مل کتاب د الله سره اصل د کتاب دی وما نرينك بعض الذين عيدهم یا خو به خایو مونږه تا باز دا غنا چې مونږه دې سره وعده کوو نه توفینک یا مونږه تا وفات کو فإنما عليك البلاغ یقین پتا باندې رسونه دا والین الحساب مونږه حساب کولی اولم يروا اننا ناتي الارزان نقصها من اطرافها اي نګوري داخله چې رازو مونږه دې اسمګه تا چې کومه د اطراف د دینا والله يحكم ولا معاقب لحكمه الله فیصله کوي او نشته سو لری درستو کون کې د فیصلو د الله لپاره وهو سريع الحساب والله دې ډېر سری حساب کوونکې وقد مكر الذين من قبلهم یقینا چل ول کله کسانو چې دینه مخکې او فلله المکر جميعا یقینا الله په اختیار کې دي مکرونه ټول یعلم ما تکسب كل نفس پوي الله پاک سمانه چې کوي هر یو نفس وسيعلم الكفار خامخافت ولي کافرانو طالبن عقبت دار چې چا د بار اخري کور دې د خوشالۍ ويقول الذين كفروا لست مرسلا او ويا کسان چې کفر کړل نه ته د پیغمبر نه ته را لګل شوی قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وتوا کافی دی الله گواه زما او تاسو منځ کې ومن عنده علم الكتاب او سوچ دا غسر دی علم د کتاب دې باندې مسکو سورۃ ابراهیم دې ان شاء الله سبب وشي الله رب عزت قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي نم قیاس ابو کے متبسم اللہ لا بارے حاضر ہو نم قیاس مسرق مستوى صلى الله عليه وسلم